عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو بادشاہ د امیر المؤمنین ځان ته ډیوه بله کړې ده او د مسلمانانو کارونو کې مشغوله دی څه کار کوي. حضرت علی رضی الله عنه راغې دروازې او ډبول اواز یې وکړ امیر المؤمنین وی ولې وی څوک یې وی علیم ورته یې وی راځه. علی رضی الله عنه ارادن نه کړ چې ارادن نه کړ سمدستي ته عمر فاروق رضی الله عنه تپوس وکړ علي څنګه راغلی خپل ذاتی کار کې راغلی او که د مسلمانانو په کار کې راغلی. علي رضی الله عنه ورته امیر المؤمنین څه ذاتی کار مې ذاتی مشورې لراغلی د مسلمانانو کار کې نیم راغلی ډیوې له پوکې ورکړه ډیوې مړه کړه. حضرت علي رضی الله عنه ډېر زیات خفه شو چې میلمه راشي خلک بلب بلی خلک پکې زادي پکې بوتنه باندې بلب بنه مړ کې وته وی امیر المؤمنین چې ډیوه مړی میلمه راشي خلک ډیوه بلی نو زما پراتلو باندې تا ډیوه مړه کړه دا ولې وته وی علي دا چې کومه ډیوه موږ ته ماته بلیږي نو په دې کې دا تیل د بیت المال د پیسو دی دا د مسلمانانو چې کومه خزانه ده بیت المال دا د مسلمانانو د پیسو تیل دی پکې او ما ځان ته ځکه بله کړې وه د مسلمانانو په کار کې مشغولم چې ترالې تا نه ما تپوس وکړه چې علي ذاتي کار دی او که د مسلمانانو کار تا وی ذاتي مشورې له راغلی ما نو ډیوه مې په دې وجه مړه کړه دا تیل د مسلمانانو دی او ته ذاتي کار کې راغلی نو خپل رونه دواړه به منځ کې خبرې کوو سب کار دی زمونږه موږ د مسلمانانو هغه تیل وسوځو مالک یوم الدین هغه په یوم الدین باندې د هغوی هغه نظر